نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مقامانی فرمایل چې سوال جایز نه دی لغنی د غنی او د مالدار دپاره ولا لذی مرة او د هغه چا دپاره هم سوال جایز نه دی بلکې حرام دی چې دی د طاقت والا دی قوت یې شته طاقت یې شته صلاحیتونه ورسره شته او دی بل ته لاس نیسي دی د الله د مخلوق نه غواړي ځکه خپل ژوند خپل وخت او خپل عمر دا صلاحیتونه په کار د راوستو دي دې نه کار د اخیستو دی حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه الله تاسو له درې خبرې خوښوي او درې خبرې درله ناخوښه ګڼي چې دا مه کوئ کومې درې خبرې چې الله ستاسو دپاره خوښې کړي دي او خوښوي په هغې کې یو دا د ان تعبدوه چې د الله عبادت کوئ د الله عبادت کوئ او دویمه دا ده چې ولا تشرکو به شیئا توجه دی خو وساتئ الله سره څوک شریک مه جوړوئ دا دویمه خبره شو یعنی عقیده به دې د توحیدي د الله د یووالي عقیده به دي ستا ټولې بندګۍ به صرف الله دپاره وي هغې کې به شرک ني او درېیمه چې الله ستاسو دپاره خوښوي هغه دا ده وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ټول یو شی په دین اسلام باندې حبل الله څه دی د الله دین دی اسلام حبل الله او د الله رسۍ څه ده هغه دی قرآن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي قرآن د الله حبل دی دا د الله رسۍ ده دا هغه رسۍ ده چې د اسمان نه د ځمکې پورې دا راغځېدلې چا چې دا رسۍ ونیوله نو اهتدى د هدایت وموند ومن ابتغى الهداية بغيره فقد ضل او چا چې د قرآن نه بغیر په بل څه کې ځان له هدایت لټاو بل څه کې هدایت کته نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي فقد ضل بېشکه دا سړی ګمراه شو دا ګمراهي ده بیا ولا تفرقوا تاسو فرقې د ځان نه مه جوړوئ زمونږ او ستاسو د ټولو دین او مذهب یو دی چې هغه اسلام دی زمونږ او ستاسو د ټولو نبي یو دی چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی او زمونږ او ستاسو د ټولو کتاب هم یو دی چې هغه قرآن مجید دی